په ګوتو یا په نوکانو پورې چې الپی ولګي نو په دغه کې اودس کیږي کنه او غسل وزي کنه وزي یا په ویختو باندې ساس کې وشو د الپی او غلر کیږي نو آیا په دې سره غسل وزي او دس کیږي کنه کیږي. ګوره مسله دا ده که الپی چرته په سرمن باندې ولګیده په ګوتو او په غوښه او په سرمن باندې ولګیده نو که د دې لرکول په اسانه باندې ممکنو ټیک شوله نو دا به لرې کې دې سره بیا نه اودس کیږي او نه غسل وزي. او که معمولی غوندې مشقت یې غوښتو چې د هغې سره سرمن نه خرابېده او زخم نه جوړېدو نو بیا به مشقت برداشت کې او دا الپی به د ګوتو نه لرکې ورنه د دې د لاندې ځای وچ پاتې کیږي نو نه به دې سره اودس کیږي او نه به دې سره غسل وزي. ټیک شوله. خو که کله سرمن خرابېدله یا غوښه زخمی کېدله او زخم جوړېدو نو چونکې دا بیا زیات تکلیف دی نو د دې زیات تکلیف د وجې نه دا بیا معاف ده. دغه مشقت بیا په ځان مشقت کې نه دی راوستل په کار چې خامخا ته په غزي کې زخم جوړ کې او سرمن خرابه کې سرمن پوسته کې واړې زخم جوړ کې نو هغه بیا هغه چونکې زیات تکلیف دی نو هغې سره به بیا هغه لرې کول به لازم نه وي بیا اودس هم کېږي او بیا غسل هم وځي. که په نوک باندې الپی ولګېده نو چونکې دلته مشقت زیات نه لي یو خو نوک کلک دی او اوار دی نو د دې نه الپی لر کېږي او که نه په اسانه نم لر کېده نو چې په دې پسې معمولي څه ناخون کاټ بلیډ سره واخلي او په هغې سره یې وګرئ نو هغه ګرولو سره که معمولي غونته کې نوک ور سره را وګرېږي نو هغه لر کېږي لر کېدلې اسان دي. د دې د وجې نه نوک نه لر کول چې کوم دي هغه لازم دي. که په ویښتو پورې ساس کې ولګي د دغه کلکې الپی نو که هغه په رجولو سره ممکن خو او به رجې هغه به ختم شي او که نه رجولو سره ممکن نو چې دا په کم ځای ساس کې لګېدلی دغه معمولي ویښته به لرې کړي دغه به کټ کړي نو دغې سره به دا څه شي دا مطلب پاک بشي دغه به ختم شي نو بیا به په دې کې غسل هم کېږي او اودس به هم کېږي. دې مسلې باره کې ملګرو تپوسونه کړي دا مختصر دغه کې تاسو سره مایل چې شیر کو. جزاکم الله.